أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. په رکوع کې ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. موږ ویل چې الله سبحانه وتعالی او بني آدم ته پر ډیرو مخلوقاتو باندې فطري فضیلت او کرامت څه کړی دي، هغه کړی دي. اوس کله کله د بني آدم د خپل فطري کرامت او فضیلت پر روی کار راولي، د اصحاب یمین څخه وګرځېږي، اصحاب الجنه څخه څه هغه وګرځېږي، او خدای نخواسته د فطري فضیلت د برای کار نه راولي، خدای دې نه کړي د اصحاب شمال څخه وګرځېږي یا د اصحاب جهنم څخه څه هغه وګرځېږي. نو په دا آیت کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي یوم ندعو كل اناس بامامهم، چې موږ راوغواړو تمام هر فرد انسانانو څخه بامامهم. بامامهم تقریبا څلور پنځه ترجمې هغه سوي دي. یو ترجمه یې دا ده د امام څخه مراد نامه اعمال ده. مطلب حدیث مبارک کې راځي چې الله سبحانه وتعالی د انسان اعمال نه یو دا والزي او د انسان په لاس کې هغه راسي چې کوم اصحاب یمین هغه د خپل عمل نامه وایي، خلک سکی په خبر کې چې د الله جنت څخه جوړ کوم مستحق جوړ کوم. یو ترجمه د امام څه ده هغه نامه اعمال ده. دویم ترجمه سوي ده هغه د کتاب باندې سوي ده، لکه په یاسین شریف کې الله پاک وایي وکل شیء احصیناه فی کتاب مبین. هر شی الله سبحانه وتعالی په یو واضح کتاب کې څه کړي دي، هغه درج کړي دي. د امام سمورا دویم ترجمه ده چې د سمورا څه دي کتاب دي چې پاک انسانانو اعمال څه دي هغه محفوظ دي. او د امام دریم ترجمه چې یوم ندعو کل اناس بامامهم، چې په ورځ د محشر د آخرت په ورځ به الله سبحانه وتعالی وایي چې موږ د خلک راغواړو په خپل امام سره به راغواړو. د علي رضی الله عنه هغه تفسیر هم دغه دی چې کوم انبیاء علیهم السلام د مختلف زمانو ده، هغه انبیاء علیهم السلام سره الله سبحانه وتعالی او امتونو څه کوي هغه راغواړي. عیسی علیه السلام امت پر روان، عیسی علیه السلام په نامه سره د موسی علیه السلام امت پر روان، موسی علیه السلام په نامه سره او د محمد صلی الله علیه وسلم امت په راغړل کیږي، لابلل کیږي چا په نامه سره د محمد صلی الله علیه وسلم په نامه سره. او دارنګه خدای نه کوي چې خپل مقتدا، خپل پیشوا، خپل لیډر هغه څه جوړ کړي، شیطان جوړ کړي یا باطل خلک خپل لیډر څه کړي هغه جوړ کړي. فرض کړه د غلام محمد قادیانی پیروکاران هغه د غلام محمد قادیانی په نامه سره څه کیږي راپورته کیږي، دغه پټولي کې به سیره رواني، یا د غلام احمد پرویز چې د انکار حدیث فتنه راپورته کړې وه، هغه په دغه فتنه سره څه کیږي راپورته کیږي. بعض علما کرام دا هم لیکلي چې احناف د امام ابو حنیفه رحمه الله په نامه سره څه کیږي راپورته کیږي، شافعي به د امام شافعي رحمه الله په نامه سره څه کیږي راپورته کیږي، حنابله به د امام احمد بن حنبل رحمه الله، او دارنګه مالکیت چې کوم پیروکاران هغه د امام مالک رحمه الله په نامه سره به څه کیږي راپورته کیږي، دی به ګرځي په پسې. بعض علما دا تفصیل هم لیکلي دي چې دارنګه په علم الکلام کې هم ابو الحسن اشعری، دارنګه ابو منصور ماتوریدی رحمه الله چې علم الکلام زموږ د امامان دي، د هغو په سرکردي کې به د خپل پیروکاران څه کیږي هغه راپورته کیږي. یا ځینې مراد ځینې څه دي نامه اعمال ده، یا ځینې کتاب دي چې اهل قرآن، اهل زبور، اهل تورات، اهل انجیل دا به څه کیږي راپورته کیږي. یا ځینې مراد انبیاء علیهم السلام، دارنګه هر مقتدا او څه دی پیشوا دی. نو په کار سره دا شي مقتدا، دا شي پیشواهان کې دا وي چې په ورځ د قیامت دی په هغه باندې څه دي خدای دې چې په اصحاب شمال کې دې راپورته په چا کې راپورته شي، په اصحاب یمین کې راپورته شي. که د خلکو پیشوا مقتدا خلک جوړ چې هغه سي اهل بدعت، اهل شرک، بیا په هغه په ټوله کې الله سبحانه وتعالی خلک څه کوي هغه راپورته کوي. که د نیککارو خلکو پیروي تا کول، هغه د خپل مقتدا او پیشوا جوړول، هغه په جنډۍ لاندې به الله سبحانه وتعالی څه کوي راپورته کوي. نو یوم ندعو کل اناس بامامهم، هغه ورځ چې موږ راپورت راوغواړو د خلک په خپل امامانو سره یا په نامه اعمال سره څه کو هغه راوغواړو. فمن اوتي کتابه بیمینه، بیا چې کتاب ورکول سو پر شي لاس باندې، فاولئک یقرؤون کتابهم، خلک به څه کوي خپل کتاب به وایي، ولا یظلمون فتیلا، او د انصاف په داسې الله سبحانه وتعالی پوره کوي. ولا یظلمون فتیلا، فتیلا وایي د خورما پر تاقي چې هغه نری داګی هغه څه ویل کېږي فتیلا ویل کېږي. الله پاک د یو انسان سره ولا یظلمون فتیلا، د یو انسان سره به ضرب برابر څه نه کېږي
ظلم زیاتوبه هغه نه کېږي. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. ایو عالم ناسود دی، عالم دنیا ده دارالعمل دی، دویم عالم آخرت دی، عالم محشر دی، عالم جزا ده. الله سبحانه وتعالی وایي چې په دا دنیا کې چې الله پاک مختلف نښانیان هغه څه کړي یې دي. په انفس کې مش د انسان چې هغه عالم اصغر دی، په دې کې الله سبحانه وتعالی مختلف نښانیان څه کړي دي ایښي دي. او چې عالم آفاق دی چې یونیورس د کائنات، په دې کې الله سبحانه وتعالی د وحدانیت، الله سبحانه وتعالی د خالقیت نښانیان الله سبحانه وتعالی هغه ایښي دي. چې کوم سړي په عالم انفس کې، په عالم آفاق کې غور وکړي د الله سبحانه وتعالی وحدانیت، الله سبحانه وتعالی خالقیت، مالکیت څه کړي وپېژني، د الله سبحانه وتعالی سره شریک نه وګړي، او الله سبحانه وتعالی پر احکام باندې څه وکړي عمل ورکړي، هغه په دا دنیا کې بنا دی، هغه لیدونکی دی، هغه ته الله سبحانه وتعالی بصارت او بصیرت دواړه څوک نصیب. که خدای دې نه کوي په عالم آفاق او په عالم انفس کې د غور فکر نه کوي، د مثال درنګي لکه د حیوان ده، لکه د ړانده ده. دغه متعلق الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې دا سړی به الله سبحانه وتعالی په دنیا کې مړوند، په آخرت کې به هم څه دی مړوند دی. په عالم دارالعمل کې، په عالم دنیا کې، په عالم ناسود کې دی څو مړوند، په عالم محشر، په عالم آخرت، په دارالجزا کې به دا سړی څه هغه به مړوند دی. ومن كان في هذه اعمى، څوک چې په دا دنیا کې څو مړوند فهو في الاخره اعمى، هغه په آخرت کې هم څه مړوند دی. واضل سبیله، او دغه څخه لاره څه ده هغه ورکه څه ده. د انسان ځواني، د انسان ماشوموالي، د انسان هغه پرایم ایج انسان سره تیر کې، په دغه باندې انسان هغه اخري ژوند هغه څه کېږي، هغه ژوند په دا دنیا کې لا هم د ژوند مختلف څه دي فیزز دي. که د ماشوموالي ځواني انسان په طهارت او په علم، په عمل د ښو خلکو سره تیر کې، په دا دنیا کې هم چې انسان هغه اخري ژوند کې په دغه پرایم ایج کې د عادتونو څه سي پاخه سي، بس بیا د ګرد عمر د سړی سي سم وي، که د کور ماحول خراب وي، د معاشرې ماحول خراب وي، د تعلیم تربیت سم نه سي وه، تر مرګ تر ساعته پورې دا سړی بیا څه هغه عادتونه څه سي هغه چپ سي. مفتي رفیع عثماني صاحب مدارالعلوم کراچي کې موږ ته ویل چې کوم طالب علم ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، اخره ودې کې بعد میں آنے والی زندگی. هغه په دور طالب علمي کې کوم سړی څه پاتې ورون پاتې په غفلت کې پاتې، هغه چې بیا عملي ژوند ورشوه هغه سړی بسي په عملي ژوند کې هم د غفلت سي ښکاري. موږ اسلامي کې نوشتل ولاړو، هلته موږ علما کرام ولیدو. څو علما کرام دا رقم و چې هغه په د خپل کورتا، په د خپل ژره، په د خپل لنګوټه، په د خپل عادتو سره په هغه عصري ماحول کې هم دي څو هغه رنګه بدل نوس چینج نوس. څو علما کرام داسې وو چې خوران رالو، بس بیا به پر ځای که دغه هیئت و حالت و کیفیت هغه څه بدل سو. وجه دغه د ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. نو د مفتي رفیع عثماني څخه خبر موږ له په یاد راغله چې یاره په دور طالب علمي کې د چا ښه ژوند تېر کړي، د چا ورلډ ویو، د چا رجحان درست جوړ سو، یا په ځواني کې درست رجحان جوړ سو، تر مرګه پورې بیا هغه سړی سي هغه سم، یا کې خښته چپه سوه، بنیاد یې چپه سو، تربیت یې چپه سو، هغه سړی بیا ډېر مشکل وي چې هغه رایې راست او خط هغه څه راسي. ومن كان في هذه اعمى، کوم سړی په دا دنیا کې ړوند پاتې سو فهو في الاخره اعمى، هغه په آخرت کې هم څه ړوند دي. واغضل سبیله، او دغه څخه لاره څه سوه هغه ورکه سوه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. د دې آیت متعلق مفسرین تقریبا یو 3-4 شان نزول هغه څه کړي دي بیان کړي دي. هغه شان نزول دا دي چې د بنو ثقیف خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو، سرداران رالو، مختلف طالبې څه کړي ورته پیش کړي. هغه طالبې داسې وي چې د سره کوم غریبان فقیران ناست دا ته ولاړ کړه، موږ ته څه راکړه، وخت راکړه. یوه مطالبه دا وه، بعضو روایت کې راځي چې مطالبه دا وه چې تا د استلام د حجر اسود کوې، ته زموږ بوتان نه هم څه وروړه، لاس وروړه، بس بیا موږ ستاسو ایمان څه کوو هغه قبلوو. بعض خلکو دا ویل چې د دې مطالبې داسې وې چې ته راولاړ سوې د قریش چې کومه وادي ده هغه ته حرم څه کړي وګرځوي، د بنو ثقیف چې کومه وادي ده دا هم ته څه وګرځوه حرم وګرځوه، موږ به څه راوړو ایمان به قبول کړو. بعضې روایت کې راځي چې دا خلک رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې ته یو کال دا بوتان موږ ته راپرېږده، موږ د دې تبرکات د دې آمدن څه کړو
هغه حاصل کو بل کال به دا بوتان موږ په خپل لاس وکړو هغه ماپ کړو موږ ته یو کال څه راکړه نرمي راسره وکړه سره وکړه اجازه راکړه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس دا خلک زه حجر اسود استلام کوم که زه د دې بوتان له لاس ورم زما زړه په ایمان سره څه هغه مطمئن او د دې په برکت سره دا خلک څه ایمان ته راواوړي د جهنم د اور څخه څه بچاو سي داسې خیال لا هم الله سبحانه وتعالی نو خوښ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځین برکې هغه څه هغه راسي یا چې د غریبان د سرداران لپاره د غریبان چې هغه اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم دي چې دا د لږ سات کې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه څه لري چې دا الله سبحانه وتعالی څه کول هغه نه خوښول د دې څخه ډېر مسایل څه کیږي استنباط کیږي نو الله سبحانه وتعالی وحی څه کله هغه نازل کله هغه الله پاک وایي وان کادوا لیفتنونک عن الذي اوحینا الیک وای دی کوشش دا کوي لیفتنونک شتا په فتنه ازمایش کې سکی هغه واچي عن الذي اوحینا الیک دا غشي څخه د کوم شي موږ ته څه کړی ده وحی کړی ده لتفتری علینا غیره بیا نعوذ بالله من ذلک ته پر موږ باندې د غیر وحی څه وکړي افترا وکړي صحیح نو واذا لاتخذوک خلیلا او چې دې خبره ومني دوی بیا تا لاتخذوک خلیلا دوی به تا خپل خلیل خپل دوست هغه څه کې جوړ کړي ستا خبره به څه کې ومني تا به دوست هغه څه کې وګړي نو ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا الله سبحانه وتعالی وایي چې پر دا موقع به موږ ثابت قدم څه کړي پاته کې که موږ ثابت قدم ته نه وای پاته کړي ته به دوی طرف ته معمولی قدر څه وي راغي به څه وي رجحان به څه وي ولولا ان ثبتناک دغه رنګه سورې سب کې موږ ویل دي چې ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي چې عزیز مصر یاده کړی و چې د یوسف علیه السلام وهم بها لولا ان رأى برهان ربي او دغه رنګه د رب برهان یوسف علیه السلام نو ویل دلی یوسف علیه السلام هم څه کړی وای اراده به کړی وای الله سبحانه وتعالی د برهان په ذریعہ باندې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعہ باندې الله پاک څه بچاو کوي دې خو علماء کرام څلور مسائل څه کړی هغه استنباط کړی یو استنباط د مسلې کړی دی چې شر اس کله د خیر باعث نس جوړېدلی نو سکیب دا خلک چې د مطالبې راوړي دا څه شر سړی به خلاصېږي د خیر دپاره به وسایل و ذرایع دا به هم څه د خیر مطلب د شر سړی هېڅکله د خیر ذریعه نس جوړېدلی په دا ډېر پټیانې کې ډېر شریر خلک ډېر د غلط بیکګراونډ والا خلک هغه دوی څور کړي یو اساسي مقام نه څه کړي هغه ورکړي دا پارټي دپاره نتیجې په اعتبار سره هره پارټي چې دا د چی سره جوړېدی سي د شر جوړېدی نیکنامي او د خیر ذریعه هېڅکله نه جوړېدلی دا قرآني څه دی هغه اصول دي د قرآني اصول څه ده هغه خلاف ورزي ده فرض کړئ یو سړی سمګلر دی فرض کړئ یو سړی په برایانو اخته یي هغه هېڅکله څه نه جوړېدلی د خیر ذریعه نه جوړېدلی صحیح دویم اصول افاقي اصول چې قرآن ته څه کوي دا آیت پر وړاندې کې درښیي هغه دا دی چې په شریعت کې نرمي په شریعت کې تخفیف په شریعت کې استثناء دا څوک نشي راوړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دا منسکب څه غوښت استثناء یې غوښت منسکب څه غوښت تخفیف یې غوښت منسکب څه غوښت نرمي یې غوښت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختیار نه درلودی چې د دې لپاره نرمي تخفیف او دې ته څه ور حاصل کړي استثناء څه کړي ور حاصل کړي دریم درس چې دا آیت مبارکه څخه مسلمانانو ته الله پاک څه کوي ورکوي هغه دا دی چې دا د نیک اعمال یا د نیکۍ توفیق دا هم وما توفیقي الا بالله التوفیق من چا جانب څخه الله جانب څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسف علیه السلام تمام انبیا علیهم السلام الله پاک معصوم کړي وو د ګناه او د خطا څخه دا په چی سره د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره او څلورم چې انبیا علیهم السلام دغه استنباط هم دغه آیت کریمه څخه کېږي چې د انبیاو حفاظت انبیاو د ګناهو څخه معصومه کېدل پاک کېدل دا د الله سبحانه وتعالی څه ده ذمه داري ده ګرد انبیا علیهم السلام الله پاک معصوم پیدا کړي د خطا او عصمت انبیا د الله سبحانه وتعالی څه ده ذمه داري ده ولولا ان ثبتناک
که ته موږ ثابت قدم نوی کړی لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا نږدې وي چې دې طرف ته تا معمولي قدر څه سوی وای رجحان و رغبت سوی دې خبره ته څه کړې منلې وای او که دا خبره ته منلې وای اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات انسان څونه غټه ذمه داري څونه غټه ریسپانسیبلیټي دغه سزا هم څه هغه دوګنی اذا لاذقناک الله پاک وایي که دا د دې طرف ته تا میلان کړی تا رجحان کړی وای د دې ناجایز مطالبه ته منلې وای اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات یا په دنیا کې الله پاک دوی موږ دوهره سزا درکول او په آخرت کې موږ درکول دوهره سزا درکول ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا ستا لپاره پر موږ باندې بس نه وای مددګار به نه وای صحیح وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها د دې آیت متعلق بیا دوه شان نزول راځي بعضې خلک وایي چې دې څه یهود مراد دي هغه راتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته په حجاز مقدس کې څه کوي څه نبیان راغلي دغه الله پاک چیرې رسولي شام ته رسول تم شام ته څه لاړ څه د حجاز مقدس څه هجرت وکړه بعضې خلک وایي چې مراد مشرکین مکه دي چې هغه کوشش دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې ښار څخه څه کړي پر هجرت باندې څه کې مجبور کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت هم وکړي سړی به خلاصېږي نو وان کادوا لیستفزونک من الارض دې کوشش کوي لیستفزونک من الارض چې تا لرې کړي ستا پښې در وښه کوي د مځکې څخه یعنې حجاز مقدس څخه یخرجوک منها د دې ځایه دوی تا څه کړي وباسي واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا که دوی راولاړ شي تا وباسي هم پر دغه حجاز باندې به د دوی ژوند څه سي کم سي واذا لا يلبثون دوی به وخت نه تېر کړي خلافک وروسته تر شا چې ته مکه مکرمه څه کړي پرېږدې الا قلیلا مګر د لږ وخت لپاره هغه لږ وخت څه و غزوه بدر کې د دوی ګرده سرداران څه قتل سو او فتح مکه کې برته رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې راغلی مکې مکرمې نه راغلی او د مکې مکرمې نه د ګرد حجاز مقدس څخه د یهودو ختمه وسول د ګرد حجاز مقدس څخه د مشرکین مکه هم څه ختمه وسول هر ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ګو امت و هغه ته نن ورځې هلته څه دي هلته مشرکین څه هلته څه شته یهود شته واذا لا یلبثون که دوی ته وباسي لا یلبثون خلافک الا قلیلا د قرآن چې کومه خبره کړې هغه ته نن ورځې څه ده لا یلبثون خلافک نه شي پاتې کېدلی شاته ستا الا قلیلا مګر لږ وخت الله پاک وایي د نبي مخالفت چې هر څه کړی دي بس الله پاک سنت د الله پاک طریقه څه ده معلومه ده هغه الله پاک د انجام سره څه کړی انجام بد سره دوچار کړی سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا دغه طریقه وه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا چې مخکې ستا موږ رسولان څه کړي او استولي ولا تجد لسنتنا تحویلا او دا چې کوم طریقه ده هغه له څوک حول تبدیلي هم څه کوی هغه نسي راوستلی الله تعالی جماعت ته توسط پر دا ویل او الله متفق نصیب